السلام علیکم ګران کتونکو عبدالله شیرین یم او یو افسوسناک خبر سره شریکو چې د سوات تحصیلي مټر چې کوم نوی بایپاس جوړ شوی دی په هغې باندې یو موټر کار یو نجي سکول د هغې ګاډي مابین تصادم شوی دی په هغې په نتیجه کې ویلی کېږي چې 14 ماشومان او د سکول ډرایور زخمی شوی دی او په دغې بده پیښه کې ویلی کېږي د ریسک 112 او د هسپتال انتظامیې دغه واضح کړه چې د موټر کار چې کوم ډرایور دی هغه په دغه کې جان بخښ شوی. په دې حوالې سره تفصیل غواړو د ریسک 112 ترجمانه شفیقه ګل زموږ سره موجود دی چې هغه په دې حوالې سره تفصیل زموږ سره شریک کړي. جی شفیقه ګل صاحب غواړئ د بدې پیښې په حواله سره څه ډیټیل دي ستاسو سره؟ جی بالکل عبدالله زمونږ ریسکیو 112 سوات کنټرول روم ته اطلاع میلاو شوه چې د مټې په بایپاس باندې داسې یو دوه ګاډي جنګېدلې په کم کې چې یو ګاډی د سکول د ماشومانو دی. نو زمونږ چې کوم د ریسکیو 112 میډیکل ټیم دی سره د امبولانسو په موقع باندې ورسېدو او کم چې د پرایویټ سکول پلاین کوچ ګاډی او په هغې کې 14 پورې چې کومو زخمیانو یو چې کوم 18 کس دی نه هغه په موټر کې چې کوم موټر جنګېدلی و د هغې ډرایور نو دا ټول تنان چې کومو نو هغه د مټي هسپتال ته منتقل کړو 18 تنان. نو الته د منتقلیدو نه وروستو د ماشومانو خو چې کوم علاج دی شکر دی هغه زخمیان دي خو کوم جاني نقصان نه دی شوی خو د بدقسمتۍ نه چې کوم د موټر ډرایور نو ډاکټرانو د هغې تصدیق وکړو چې هغه په موقع باندې مړ شوی دی او د باقي ماشومانو چې کوم علاج دی نو هغه روان دی. او جی د حادثې وجه څه کېدی شي نو د هغې تر اوسه پورې لا پته نه لګي چې تیز رفتاري وکړه د هغې چې فردر کوم انویسټیګیشن دی نو هغه به پولیس کوي بیا به پته لګیږي. جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو د ریسک 112 ترجمانه شفیقه ګل خبرې واورېدې هم د مقامي ذرایعو سره خبرې اترې وکړې نو هغو دغه واضح کړه چې دا بده پیښه د تیز رفتارۍ د وجې نه مخې ته راغله. نو پکار ده چې موږ او تاسو عام ډرایوینګ کوو نه تیز رفتاري کوو د هغې د وجې نه بیا دا نمونه حادثات مخې ته راځي. نو پکار ده چې د دې د روکتام دپاره موږ تاسو کوشش وکړو. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.